به عزیز تاسو ته مخامخ کېږي ساقي جان به خبرې کوي مېلمانه به خبرې کوي او تاسو به اورئ خو زه یو دروند مېلمه هغه له خپل طرف نه دعوت ورکوم په یو شعر سره چې راشي او تاسو ته هم مخامخ شي د ډېر لرې نه راغلی شعر څه داسې دی چې په هوا شي که پوسان پرې نه پټېږي چې په هوا شي که پوسان پرې نه پټېږي وایي ټپوس لسه پکار ده چې د بس سره جنګېږي زه په دې شعر سره حاجي سلطان افغان ته خواست کوم چې راشي او ستاسو سره مخالف شي بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم لما يدير تنزيل لايف ده لايف وليس كما أدب أدبي مصر شوية بسم الله الرحمن الرحیم جماعه السلام علیکم تاسو نن وینئ چې په پاکستان تحریک انصاف اپردیر مشرانو د ورکن کنونشن تاریخ ورکړو او زموږ د مروت سے باغ روان دي یعنی د انتظامی د مورنۍ مسلمان پاکستان تحریک انصاف سیوا بچینا بلکې ټول پاکستان خصوصا فقیر کې او موږ لپاره چې کومه د پاکستان تحریک انصاف لپاره د 144 لګولې دا غیر قانوني غیر آئینی پاکستان کې جمهوریت هر پارټي چې هغه سیاسي لارې ته خپل پروګرام ورکړي اوس زمونږ په زرګونو قابلیت چې کومه دي نو هغه د کارو لري نه سلطان خیل لري نه شهرین لري نه بروان نه د پاکستان نه روان دي زه په ځای باندې چې کومه نظامي هغه پلان کړی نو موږ هغه ته درخواست کوو تاسو دا پروګرام چې پاکستان تحریک انصاف موږ دباو دا د ورکر کنونشن بلکې چې په جلسه بدل شو دا موږ خلاف کوو دا تاسو سره چني دا ځکه چې موږ هم د دې خاورې بچي پاکستان تحریک انصاف په هر کور کې نه اوسېږي د هر کور بچي سرمیان کې په پاکستان تحریک انصاف کې تاسو له دا په کار کې موږ علما چې کومه دا خاوره په مسیا باندې تاسو د دې خاورې بچي موږ هم د دې خاورې بچي ټول له په کار کې د بهر د مهمان راځي موږ د عزت په عزت طریقه باندې هغه د تراوړ خپل پروګرام کې او د عزت په طریقه باندې هغه ان شاء الله تعالی تاسو ته اړتیا تاسو ته غیرتی رب منظور ده او دې سره ان شاء الله تعالی د پاکستان تحریک انصاف کامیابی تاسو په شکل کې تاسو په شکل کې ان شاء الله تعالی رفعت سبق يوي لا ولا لا زينوا ان شاء الله لا ترى ما كنت سبق يوي لا ولا لا ما شاء الله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د تحریک انصاف کنونشن چې هغې ته د پاکستان تحریک انصاف د دین مېلمه شیرات المروت صاحب روان دی نن د دې انتظامي هغه حربه اجتماع نه د پاکستان تحریک انصاف د کنونشن د
ګورئ چې نن هغه کنونشن په جلسه کې بدل شو نو انشاءالله موږ دې ته دا پیغام دی چې موږ سره امن یو ستاسو دا جهاد کاندي دا ستاسو د ناکامۍ مو بولته ثبوت دی بسم الله الرحمن الرحيم نرزق تاسو ته د خپل طرف نه مبارکي ورکوم چې تاسو دا جنګ وګټه ځکه چې د السلام علیکم د پی ټی آی ټایګرز مونږه ان شاء الله کنونشن ډیر په زبردست لاره باندې روان دي او شریف خان مروت ته خګرام چې پوسټ راوړو او ډیپندنت هم ان شاء الله چې نور کولا ورکوي زمونږ هم نه امید چې کنونشن کامیاب شو او ان شاء الله کامیاب وي ويم مسجا تاسو ته اوساته باندې د خپل کوم عاده خلک دي کله په سیسان دي هغه ته مو درو په شکل کوما بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت مونږه په صاحب آباد کې په ورکر کنونشن کې مونږ موجود یو دا تقریبا دا ټول ضلع جام دا په هر ځای کې اوسه په ورکر ان شاء الله مونږ ډسټریکټ ایڈمنسټریشن ته اپیل کوو چې زموږ څومره کارکونان دي دا دې پرېږدي دا دې راولېږي او مونږ یو پرایویټ ځای کې چې زمونږ پرایویټ پراپرټي ده په هغې کې مونږ کنونشن کوو او دا په 144 کې دا په پرایویټ ځای باندې نه لګي مهرباني وکړه او دا څومره لارې چې دې بندې کړلې دا کولاو کا او مونږ به انشاءالله دا خپل ورکر کنونشن به که مضبوطن یو که د شپې 12 بجې انشاءالله دا به مونږ سرته رسوو چې پښتون په سجود کول او موږ به دا خبره کوله چې نر خټک او بادر خټک او پرویز خټک موږ به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو تاسو د ستار رئیس ته دا ډرامه یې چېرې د دربالا بالکل داسې صورتحال دی لکه کربي چې نافذ شوي او هر ځای رکاوټونه دي هر ځای ناکې دي خو د هغې باوجود لکه تاسو د کراوډونه چې په کافي تعداد کې ورکر را رسېدلی دی دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او انتظامیه ولې ته دا وایي چې نه په دیر کې بل څه ظلم نه دی روان په دیربالا کې منشات نه خرڅېږي په دیربالا کې غلا ډاکې نه کېږي په دیربالا کې کار لیفټینګ نه کېږي هغه ستاسو مسله ده که نه ستاسو مسله صرف پی ټي آی ده که ستاسو مسله پی ټي آی یو دا کمه رویه ستاسو ده خو بیا ټیک ده که ستاسو مسله نوری نو بیا په خپلو نورو کارونو په خپلو ضروري کارونو توجه ورکړئ د پی ټي آی نه حالات چې موږ پوره نه خلک یو په 9 مۍ کې موږ پوره نه اوس هم پوره نه یو بیا به انشاءالله پوره نه یو